اولډ از ګولډ. شیخ رشید یو ځل بیا تاریخ ورکو ملګرو چې په کم تاریخ باندې به الیکشن کیږي. د شیخ رشید د مذاق نه ډکې خبرې د نیب شکریه یې هم ادا کړه. څومره چې هم د پی ټی آی ورکران دي نو د هغوی دپاره دغه یو افسوسناک خبر چې د پی ټی آی د پارټۍ نه 2 کسان خو لاړل او د دریم تلو هم چانس ته ویلی کېږي دا چې هغه به هم لاړ شي. په زمان پارک باندې ملګرو یو ځلې بیا یو ډېره غټه دعوه چې 30-40 چې کوم نو هغه په زمان پارک کې موجود دي. دغه پوره ډیټیل ملګرو په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم، خو کمنټس کې به زموږ سره خپل قیمتي رائے لازمي شریک کوئ او ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د دې معلوماتو نه خبر شي. خو اوله کې ملګرو دا معلومات مال راکئ کومه درنه چې و د پی ډي ایم نو دغه درنه ولې ختمه شوه؟ آیا د دوی سره کسان کم و که نه؟ هغوی چې کوم میشن و نو په هغه میشن کې کامیاب شو؟ دغه ما سره ضرور په کمنټس کې شریک کړئ ځکه چې د پی ډي ایم کومه درنه وه نو هغه ډېره زیاته زر ختمه شوه چې وجه څه ده. اوس راځو ملګرو هغې طرف ته چې د پی ټي آی کم کسان دي نو هغې کې څوک دي چې هغوی پارټي پرېښوده. پرون ملګرو یو نوم خو ماله نه راځي خو هغه دغه خبره وکړه چې یاره زه دا پارټي پرېږدم د څه د وجې چې یاره کم توړ پوړ شوی دی نو دا ښه نه دي شوي او پاکستان ته نقصان رسېدلی دی نو د دې وجې زه پارټي پرېږدم. بل چې کوم کس دی ملګرو نو هغه دی د پی پی 149 چې کوم امیدوار دی هغه ته ټکټ هم میلاو شوی و. د هغه نوم څه دی؟ عباد فاروق نے پارټي ټکټ واپس کر دیا. هغه ټکټ چې کوم دی هغه ته ټکټ میلاو شوی هم و خو هغه ټکټ واپس کو او وجه څه مخې ته راوړه؟ ایم این اے ده راشده یاسمین. نو په هغې باندې دغه الزام ولګو چې یاره دې موږ ته ویلي چې تاسو توړ پوړ وکئ نو ټکټ یې واپس کو او مافي هم وغوښته ملګرو. خو تاسو څه وایې؟ ځکه ملګرو که دلته یو طرف ته وګورو نو د پی ټي آی په ټکټ باندې خلک لانجې کوي چې یاره ماته د ټکټ میلاو شي، بل طرف ته د ټکټ واپس کو نو آیا دا یې ټیک کار وکړو او که غلط؟ بل چې کوم کس یادېږي ملګرو نو اسلام آباد پی ٹی آئی رہنما عامر کیانی کا پارٹی چھوڑنے کا امکان. عامر کیانی چې کوم کس دی ملګرو د پی ٹی آئی سره تعلق ساتي نو دا هم ویلی کېږي چې هغه هم پی ټی آئی چې کومه پارټي ده نو هغه پرېښودو واله دی. بل چې کوم خبر دی ملګرو نو هغه د عمران خان د ضمانت حوالې سره دی. تاسو دې سیټ کې کتلی شي چې اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی عبوری ضمانت 31 مئی تک توسیع کر دی. ورځ ولور کېږي چې اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 31 مئی تک توسیع کر دی. خو بل طرف ته ملګرو دا وګورئ نیب کی ٹیم عمران خان کو نوٹس دینے کے لیے زمان پارک دوبارہ پہنچ گئی ہے. دلته ورته عدالت ضمانت ورکوي او نیب چې کوم کیسونه دي نو نیب والا ځي او واپس ورته نوټس جاری کیږي. نو دغه آنک مچولي به تر کومې پورې دغه خو به ګورو ملګرو. خو عمران خان یو ځلې بیا خپلو کارکنانو ته سبا د جلسې اعلان ورکړی دی چې راځئ به او غټه جلسه به کوو. نو ګورو ملګرو چې عمران خان غټه جلسه کوي او که نه. هغه به موږ ته ستاسو د کمنټس نه پته لګي چې څوک څوک دغه جلسې تلو ته تیار یې او څوک څوک د عمران خان سره ورسره یې. نو سبا له عمران خان د خپلو جلسو باقاعده آغاز کوي او هغه دا خبره کړې ده چې څومره هم د پی ټي آی ورکران دي نو هغوی به لازمي راځي او زه به ښیمه چې خلک جلسې څنګه کوي. ځکه ملګرو که 2-3 ورځې مخکې د پی ډي ایم د طرفه یو درنه وشوه نو په هغې کې هم ویلی کېږي چې په لکونو خلکو نو اوس عمران خان هغه خپل جادو ښیي چې یاره زما سره څومره کارکنان دي او زه څومره خلک راغونډولی شم. اوس به راشو ملګرو چې کوم وزیر اطلاعات دی د پنجاب نو هغه کومه دعوه کړې ده او هغه کومه خبره کړې ده هغه دې سیټ کې تاسو ته ښکاري ملګرو چې فیصلہ ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. عامر میر کم وزیر اطلاعات چې دی د پنجاب عامر میر نو هغه دا خبره وکړه چې کومو کسانو توړ پوړ کړی دی نو هغه به موږ خپل انجام ته رسو او داسې عبرتناکه سزا به له ورکوو چې بل څوک بیا دغه طرف ته هم نه ګوري. بیا دا هم ویلي دي چې زمان پارک کې 30-40 چې کوم کسان دي چې توړ پوړ یې کړی دی زمان پارک کې هغوی پناه اغوستې ده او دغه چې کوم کسان دي نو دا به موږ راوباسو. اوس راځو ملګرو چا طرف ته؟ اولډ از ګولډ شیخ رشید طرف ته. تاسو سره چې کله عمران خان ګرفتارېدو نو ما یو ویډیو شریک کړی وه او درته مې ویلي چې څنګه عمران خان ته هتکړی ولګېدې نو په دغه ځای باندې د شیخ رشید بیان راغی او دا یې ویل یہ جو ہو رہا ہے عمران خان کے حق میں ہو رہا ہے اور اب جلد الیکشن ہونے والے ہیں. نو شیخ رشید ملګرو څه ویلي دي اول دا واورئ بیا د زر زه په پښتو کې ترجمه کوم. اس نے مجھے بھی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان کے ساتھ فریق بنا دیا ہے. شکر ہے انہوں نے مجھے بھی 190 ملین پاؤنڈ کے قابل سمجھا. پولیس کئی روز سے لال حویلی پہ میری والدہ کے گھر پہ میرے اسلام آباد کے گھر پہ چھاپے مار رہی ہے.
मैं पुलिस से कहना चाहता हूँ कि घरों में दाखिल होते हुए ख्वातीन के एहतराम को मलूज़े खातर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आगे ही बहुत खराब है। मैंने ट्विटर का भी इस्तेमाल शुरू किया था, मुझे मालूम नहीं था कि इसमें इतनी बड़ी ताकत है। जब तक मैं गिरफ्तार नहीं होता अब दिन में 2 दफा ट्विटर इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा सियासी हक और राइट है। मैं अपनी जंग लड़ूंगा आइन और कानून के दायरे में, और सारी कौम को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, अदलिया जीतेगी। ये जो लोग किराए के लाए थे और चंद 100 लोग चंद घंटे घेराव के बाद जलील और रुसवा होके चले गए, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह 15 जून से पहले फैसले आएंगे, आइन और कानून जीतेगा, अदलिया जीतेगी, पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे और इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी। चट्टान की तरह डटा रहूंगा, जेल मेरा ससुराल है, ये बिस्तर बंद, ये अटैची केस मेरा तैयार है। सिर्फ मुझे बताओ कि मैं किस केस में मतलूब हूँ। 190 मिलियन पाउंड में शरीक करने पर नैब का बहुत बहुत शुक्रिया। खमलगरो د शेख रशीद د طنز او د مذاق نه ډکې خبرې تاسو واورېدې، دا خبره وکړه ول خو د نیب والا شکریا ادا کړه چې 190 پاونډ چې کم ډالر دي نو دغه کرپشن کیس کې دی زبر واچولم، ځکه چې دا ډېر غټ کیس دی او ډېرې غټې پیسې دي، زم دومره یم چې دومره غټ کیس کې زه هغه تاسو شامل کړم، د عمران خان سره م یوځای کړم. بلې دا خبره وکړه چې تاسو زما په کور باندې چاپې وښئ، اول ته زنانه دي، زنانه تنګوئ، نو تاسو ما ته ځای وښایئ، زه به هلته درشم. نو دغه خو شیخ رشید تاسو ته پته ده چې هغه خو خبره کوي خو د کاڼي کر ښیي. نو تاسو د شیخ رشید دغه بیان حوالې سره څه وایې هغه را سره هم په کمنټس کې شریک کړئ او د دې ټولو معلوماتو حوالې سره خپل قیمتي رائے کمنټس کې زموږ سره لازمی شیئر کوئ. چرته مې علام خان آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز، پاکستان زندہ آباد، مسلمان زندہ آباد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي، مسلمان دی. د لوی الله په امان.